अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलवातिक बिअददि मालूमातिक व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इन्दल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन्नासि फतमन्नउल मौत इन कुन्तुम सादिकीन। द बनी इसराइल पे हवाला बाने बहस मखिन रा रवान दे ढेर उगुद बहस पके वशो द दी मुख्तलिफ दावे अल्लाह पाक जिक्र के व अगवल रद कई ज़का भी बुनियाद दावी दगा दावो के यव दावद दी दा हम दा ची जन्नत त बसिरफ मुंगजू आदा ची कम द आखिरत कोर यानी जन्नत ते नागा अल्लाह पाक खालिस मुंग द पारा तैयार करे देने यहूदियान द पारा ना अल्लाह पाक कोई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो वही ची तदी तो हुआ ची दा जन्नत को देर द मजूज़े दे हर सड़े दा वाड़ी ची दे व तजर तर दरा और से दे او जन्नत ته د رسیدلو د پاره ضروری ده چې سړی د دنیا ژوند ختم شي ځکه دنیا او جنت خو دواړه نه کیږي او چې دنیا کې سړی موجود وي جنت ته نشي رسیدې دنیا نه چې کله دی وفات شي منتقل شي نو الله به جنت ته ورسي او نو الله وایي ته دې ته ووایه چې تاسو د مرګ ارمان وکئ نو الله پاک وایي د مرګ ارمان دی نشي کولی ځکه چې د مرګ ارمان وکړي نو هلته ورته خپل عقیده معلومه ده خپل عمل هم ورته معلوم دی صرف د خولې په دې خبرو باندې نور خلک دوکه کوي نور دی ته حقیقت معلوم دی دنیا پرستۍ د وجې نه دی د نبي علیه السلام ملګرتیا نه کوي نور دا عقیده برابر ده په زړه کې ورته دا خبره یقیني معلومه ده چې دا آخري پیغمبر دی نو دغه خبره الله پاک ذکر کوي قل ته ورته ووایه ان کانت کچر طویلکم الدار الاخرتو تاسو د پاره کور د آخرت عند الله پنځ د الله پاک خالصتن خالص من دون الناس ند نور خلق د پاره تاسو د پاره ای د نور خلق د پاره نه نور څوک بجنت تنزي اومنګ بجنت تاسو تاسو د دعوی فتمنوا الموت ان ارمانو کید مرګ ان کنتم صادقین ک تاسو رښتینی خدای مونږ ته مرګ راولي دا سو وای دا سه ارمان ښکار کوي دا ارزو ښکار کوي چې موږ مرګ راولي الله چې موږ جنت ته ورسو ان کنتم صادقین ک تاسو په دې کې رښتینی یئ چې د الله پاک د طرفه جنت خالص موږ د پاره دی نو الله پاک کوئی دی دا سکار نشي کولی ولن یتمنوه او هرگز ارمان نشي کولی دی د دې مرګ هو معنا مرګ ابدن همیشه د پاره بما قدمت ایدیهم په وجه د هغې چې مخکې لېږلي لاسونو د دي مطلب چې دوی کوم اعمال کړي دي د هغې د وجې نه دوی د مرګ ارمان نشي کولی خپله نتیجه ورته مخې ته ده نو دا د دنیا هم دغه شانې رواج دی چې کله څه تفتیش شروع شي تلاش شروع شي چا غلا کړي پولیسو 3 کسان 10 کسان رانیولي او د یو نه تپوس کوي او نه چا کوم غلا کړي نه هغه هسې غونډ غونډ کېږي چېرې اوس مې نمبر راغی اوس راښکاره کېږم اوس راښکاره کېږم نو الله پاک وایي دې ته ځان معلوم دی چې هلته خالص ډبول دي نو دی بالکل دا ارمان نشي کولی والله علیم الله پاک پوهه دی بالظالمین په ظالمانو باندې او بل طرف ته الله پاک وایي د دوی د دنیا ژوند ډېر زیات خوښ دی نو کافران هم د دنیا په ژوند کې خوشحاله وي او هغوی غواړي چې دا عمر دی زموږ زیات شي خو دا یهودیان چې دي نو دی وایي دا کافرانو هم پسې وراوښتي دي د دې مشرکانو هم دوی ډېر زیات ارمان کوي چې زموږ دی په دنیا کې ژوند سیوا شي نو دنیا ژوند سیوا کېدلو خو د مسلمان دپاره یو فایده کېدی شي چې دی پکې نیک اعمال ډېر وکړي نیک عمله مسلمان دی نو هغه پکې نیک اعمال ډېر وکړي که بد عمله مسلمان دی نو ده ته پکې مهلت میلاو شي شاید چې توبه وکړي ان تر دې که کافر هم دی نو هغه ته هم دا امکان شته چې چېرته ورته دعوت ور ورسي هغه ایمان قبول کړي توبه وباسي کفر پرېږدي نو د هغه پکې دغه د فایدې چانس شته دی خو دا د کافر زامن خو نه ایمان قبلوي په خپله واضحه وایي چې د آخري پیغمبر نه دی باوجود د دې ورته پته ده چې د آخري پیغمبر دی نو د دې وجې نه دي د دې نورو په نسبت باندې زیات د دنیا ژوند غواړي نو که د دنیا ژوند الله پاک وایي د دې ډېر هم زیات شي
خودی په بچ کېدونکي نه دي ولتجدنهم او خامخا تب عمومي د یهودیانو احرص الناس زیات حرسناک د خلقنا علی حیاه په ژوند باندې د ژوند حرس دی چې دا د ډیر شي دا د زیات شي نو دا حرس دا صفت په هر انسان کې شته خو چې په کم حرس کې د هغې ترغیب ورکړی شوی دی هغې باره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې په دې حواله باندې تاسو حرس کولی شئ د هغې دپاره تاسو کوشش کولی شئ او قرآن مجید هم د هغې ترغیب ورکړی دی قرآن فرمایي فاستبقوا الخیرات د نیکو حرس وکئ نیکو حرس وکئ چې ډېرې ډېرې نیکۍ کوئ په هغې کې د یو بل سره باقاعده مقابله وکئ یو بل سره مقابله وکئ یو بل نه پکې مخکې شئ نو نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک کې فرمایي چې یحرم ابن آدم ویشب منه اثنان انسان بوډا کیږي او د دوه صفتونه ځوانیږي انسان بوډا کیږي او دوه صفتونه ځوانیږي الحرص علی المال والحرص علی العمر چې څومره بوډا کیږي نو د مال حرس یې سوا کیږي چې مال مې د ډېر شوی او چې څومره دی بوډا کیږي نو دا حرس یې سوا کیږي چې عمر مې د زیات شوی نو زیات عمر هغه بده خبره نه ده غوښتل هم غواړي د الله پاک نه خو د الله نه زیات عمر نه غواړو بلکې دا ترې غواړو الله زموږ په عمر کې برکت واچي اصل شی برکت دی زیاتوالی نه دی ډېروالی نه دی چې برکت پکې راشي نو د هغه برکت مطلب دا دی چې په لږ وخت کې به سړی ډېر د نیکۍ کارونه وکړي خو چې برکت پکې نه وي نو عمر به ډېر زیاتي خو د نیکۍ کارونه به کم وي او نو چې دا کم سړی بوډا کیږي او په هغه کې دغه دوه صفتونه نه یعنی نه د مال حرس کوي او نه دی دا غواړي چې زما د عمر ډېر زیات شي نو دا بیا ښه بوډایي د ښه بوډایي که نه شاباس دی وایي زه ښه بوډا یم او نو دا ښه بوډایي چې نه مال پسې حرس کوي او نه دا غواړي چې عمر مې دې زیات شي خو چې شته کم نیک اعمال مې کړي هغه مې د خدای قبول کړي او په دې پاتې ژوند کې د خدای د نیکۍ دا دعاګانې خدای نه غواړي نو دغه ښه صفت دی نو الله پاک وایي دي ډېر زیات حرسناک دي ومن الذین اشرکوا او د هغه کسانو هم زیات حرسناک دي اشرکو چې هغې شرک کړی دی د مشرکانو هم د دې ډېره زیاته خوښه ده چې زموږ د دنیا ژوند دې اوږد وي یود احدهم خوښوي یو د دوی نه لو یعمرو که عمر ورکړی شي ده ته الف سنتین زر کلونه دی وایي چې زما د په دنیا کې ژوند 1000 کاله شي دا ارمان دی دا خوښه ده نو الله پاک وایي چې دا 1000 کال هم د عمر شي ده ته به څه فایده میلاو شي چې دی هم په دغه نهج باندې روان دی په دغه طریقه روان دی په دنیا کې ژوند تیروي چې دا کم یې اوس شروع کړې ده نو که دا 100 کاله د عمر وي که 1000 کاله عمر وي دا خو دته څه فایده نه ورکوي وما هو او نه دی دا عمر ورکېدل دته که دته 1000 کاله عمر میلاو هم شي بمزحزحه بمزحزحه معنا ده بمبعده لری کونکې د لره بچ کونکې د لره وما هو بمزحزحه او نه دی دا عمر ورکېدل د لره لری کونکې د لره من العذاب د عذاب د الله پاک نه ان یعمر که دا عمر ورکړی شي هم الله پاک وایي که دته دا عمر میلاو هم شي خو بیا هم دی د الله د عذاب نه نشي بچ کېدی ځکه د سره عقیده صحیح نشته د سره عمل صحیح نشته والله بصیر الله پاک لیدونکی دی بما یعملون په هغه باندې چې دوی کوم عمل کوي نو دا یهودیان خو به راتله نبي علیه السلام سره به کېناستل مختلف تپوسونه به هم کول او د قرآن مجید په باره کې د نبي علیه السلام د نبوت په باره کې د قیامت جنت باره کې ان یو موقع کې تپوس وکړو نبي علیه السلام نه وی تا ته د قرآن مجید دا وحی څوک راوړي وی ما ته جبریل علیه السلام راوړي نو نبی علیه السلام ته وی ما ته جبریل علیه السلام راوړي دا وحی ځکه دغه د هغه ذمهداري د ډیوټي د آدم علیه السلام نه د نبی علیه السلام پر ټولو پیغمبرانو ته وحی راوړي نو هغې وی ولو کان میکایل لآمنا که تا ته دا وحی میکایل علیه السلام راوړی که نه بیا به مونږ ایمان قبول کړی په تا به ایمان راوړی دغه شی وی که دا میکایل علیه السلام راوړی دا وحی نو مونږ به ایمان راوړی نو ښه نو دا ولي د جبریل علیه السلام سره د هغه په وحی باندې ولې ایمان راوړو هغه زموږ دشمن دی جبریل علیه السلام هغه زموږ دشمن دی انو الله پاک وایي چې دا نبی علیه السلام ته ولې دشمن دی
وی دی جبرئیل علیه السلام زمونږ پلرونه نیکونه هلاک کړي په چا ځمکې پاستر کړي په چا باندې چغه والې ده او په چا باندې هواګانې راوستي دي په چا یې کاڼي راورولي بس دا زموږ دشمن دی د ده په وحي باندې ایمان نه راوړو نو بس هغه خبره خو خبره ده د هر چا د خولې چي د هر چا د خولې چي ښه خبره ده او ناښه خبره ده که د ښه سړي د خولې نه ناښه خبره راووته هم بې نه منو او که د ډېر ناښه سړي د خولې نه ښه خبره راووته هم بې منو خبرې ته به کتی شي د خبرې پیژنګلو هم آسان کار نه دی که نه هغه هم آسان کار نه دی موږ خو عجیبه زمانه کې پاتې کېږو اندي تقلید والی اندي تقلید والی پلاني چې هر څه وي هغه ټیک دي پلاني چې هر څه وي بس هغه ټیک دی هغې باندې زموږ یقین دی او که دا بل سړی هر څه چې وایي هغه غلط دي که دی د قرآن د مینځ نه وایي نه وایي نه منو نو بس دغه جهالت دی جی جی فخلعن عليك انك بالوادي المقدس طوى کنه هغه دا اواز د خدای او د دې ولې طرف نشوي جی جی دا تاسو ته یو سړی ښه خبرو کې دا د خدای اواز دی خو دې سړي طرف نه شوي او نو بس د چې اوس په دې لوډ سپیکر باندې لګیا مدام مثال کې دي شي کنه بهر د لوډ سپیکر نه یو आवाज وزي او سړی وای د دې لوډ سپیکر خبره نه منم نو خبره خو د لوډ سپیکر نه راوځي خو आवाज خو زما دی شاته په ځین ناسم نو دې مطلب دا شو زما خبره نه مني ناغه گفته الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره ابو رضی سے دغه کو کنه چې د نبی علیہ السلام خبره هم د الله خبره قرآن ویلی دی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى د نبی علیہ السلام خبره د الله خبره ده خو په جبه د نبی علیہ السلام روانه په جبه د نبی علیہ السلام ده نو ځکه کله خبره وکم قرآن مجید په عربی جبه کې دی د بدقسمتۍ نه زموږ پښتانه په عربی نه پوهیږي دا زمون مجبوری ده چې د قرآن هغه خبره به په پښتو کې کوو د قرآن خبره کوو د حدیث خبره کوو په پښتو کې به کوو مجبوری ده ځکه چې عربی باندې زما د ملګری پوهیږي نه زه خو به تاسې لږ لږ مطلب واخلم څه ټکه پکه مې زده کړي خو دا مخامخ ملګری مې په دغې نه پوهېږي زما مجبوري ده چې دته په پښتو کې ویم نو په دې ځای کې ذهن برابرول غواړي چې دا اورېدونکی په ما دا ګمان کوي چې دا سړی د ځانه لګیا دی حالانکې هغه د عربۍ د قرآن خبره ده خو پښتو کې وایو نو دی هغه وایي د کولال په ځای باندې خر داغي که دا څه متل دی که نه د خر په ځای کولال داغي نو لته ولا خر ورکړي دی په کولال ورمنډه کې ستا خر مال لته راکړه نو که خر لته درکړی دی دا خو او خر پسې پوهېږي نه نو د هغه سره ته دشمني څنګه کې بهرحال متلونه دغه مختلفو موقعو باندې دغه لګي خو دلته دی چې دا دعوه وکړه چې که میکائیل علیه السلام یې مونږ به ایمان راوړی وی نو ښه د جبریل علیه السلام په راوړی وحی ولې ایمان نه راوړی وی دا زموږ دشمن دی زموږ پلرونه نیکونه هلاک کړي دي نو الله پاک وله دوه قسمه جواب ورکوي چې یو د استازي سره څوک دشمني نه کوي استازي سره څوک دشمني نه کوي یو سړی د چا نوکر دی د بل چا خواله ولیږو او څه پیغام یې وله داسې ورکو چې هغه چاته پیغام وړلی شوی دی هغه باندې خبره ښه ونه لګېده خبره پې ښه ونه لګېده بده پې ولګېده غوسه پې وله ورله نو دې پیغام راوړونکي ته هغه جګړه نه کوي هغه سره هغه ته دا نه وایي چې ستا داسې داسې تا ماله دا خبره راوړه بلکې که دی کنځلي کوي که دی قار او غوسه کوي که دی وایي چې زه به ورسره جګړه وکړم هغه چې چا پیغام رالیږلی دی هغه سره خبره کوي د دې دنیا ټولې دنیا دغه رواج روان دی د دشمن ملکونو سفیران د خپل دشمن ملک په ملک کې ناست په انډیا کې زموږ سفیر ناست دی د انډیا سفیر زموږ په ملک کې ناست دشمني هم ده ورسره او یا کاله وشو دشمني هم ده ورسره حالان کې انتهایي د بېوقوفتیا دشمني ده د انډیا سره دشمني بس که چاته لیونی ښکارم او که څوک راته هر څه وایي د ملک دشمن نه یم خو دا د بیوقوفتیا دشمنی ده او دنیا دا نه غواړي چې د دې دشمنی ختمه شي د هغې څو وجوهات دي صرف یوه وجه تاسو ته ووایم د انډیا د یو نیم ارب ته آبادي قابو شوه یو نیم ارب ته آبادي قابو شوه او نیم په نیم هغه غریبانان خلک دی زمونږ د ملک په باره کې دعوه ده چې دا زرعي ملک دی زمونږ د ملک په باره کې دعوه ده چې دا زرعي ملک دی خو حقیقتا دا روان شوی صنعتي طرف ته صنعتي طرف ته روان شوی کارخانو له دور ورکړی هغه زراعت ته عمره توجه نشته
نو مثلا دا انډیا والا په خپل ملک کې څه شی جوړوي نو هغه خپل ملک ته هغه خپل پراډکټس نشي پوره کولی. آبادي دومره زیاته ده چې هغه ته نشي پوره کولی. مجبور دي چې هغوی د بار نه څه شی واخلي. اوس د بار نه یو څیز هغوی اخلي او د یورپ نه راوړي او یا د مشرق بعید نه راوړي، د امریکې نه راوړي، د هرې علاقې نه چې راوړي هغوی ته څومره ګران پرېوځي. که دغه شی دا پاکستان جوړ کړي، د لوډ سپیکر ما خیال ورانه و، که دغه شی مثلا بالپن دی او دا پاکستان جوړ کو او په 15 روپۍ باندې په انډیا باندې خرڅ کو او هغوی په 10 روپۍ په خپل ملک کې خرڅوي، هغه کوالټۍ والا هغه معیار والا بالپن چې هغوی د یورپ نه راغواړي هغوی ته به په 10 روپۍ په خپل ملک کې پرېوځي، نو بیا به په 15 خرڅوي. د پاکستان دا په 15 روپۍ پرېوتو نو بیا په 10 باندې خرڅوي. نو دا زموږ دپاره یو بهترینه منډۍ ده. مونږ کولی شو چې د هغې سره مونږ رابطه په دغه تعلقات ورسره برابر کو، نو که د هغې څه شی داسې دی چې هغې په ملک کې ډېر پیدا کېږي مونږ ته به آسان میلاو شي، زموږ به هغې ته آسان میلاو شي. نو هغه تجارتي منډۍ مونږ دپاره ممنوعه وګرځوله او دا د دنیا سازش دی روان دی او زموږ د خپل ملک خلک ورسره پکې ملګري دي او د کشمیر اړوکې په منځ کې یې ښودی دی چې بس تاسو په دې باندې جنګېږئ چې ټول عمر په تباهۍ کې په ضلالت کې. مفتي صاحب موږ ته چې انفرادي طور د ګاونډیانو د حقوقو کومه مسلې بیانېږي که نه، دا خو قومونو ته د مملکتونو په سطح باندې کېږي. بالکل دغه بحث دا مستقل مضمون را روان دی سره، هغه به وایو د ګاونډي ملکونو سره، د اسلامي ملکونو سره، د غیر مسلم ملکونو سره به د اسلامي مملکت سره وي څه تعلق دی، هغه په مستقل بحث راځي انشاءالله. خو دا اوس د عوامو په ذهن کې دا خبره نه راځي ځکه چې 80 کاله د دې قوم په ذهن کې دا ور واچوي چې د دشمن نوم اخلي بس دا انډیا سوچ په ذهن کې راځي. زما خپله دغه 40 کالونه مې زیات عمر دی خو چې دشمن نوم اخیستلی کېږي نو اول زموږ په ذهن کې انډیا راځي. دا زموږ استادان تلي وو د افغانستان د جنګي ګروپونو په منځ کې صلح کوله. ګلبدین حکمتیار نوم به تاسو اورېدلی، زموږ استاد وی هغه ماته وی چې قاضي صاحب دا جنگ ختمول چې آسان کار نه دی، جنگ ختمول آسان کار نه دی. وی ما ورته وی چې ولې؟ وی مونږ د افغانیانو ته 13 کاله ویلي دي چې وله دې ته مه ګوره چې په دې ستا په ډز باندې ونه لګي او که پې ګټه لګي او که انسان پې لګي او که ځناور پې لګي، خو بس ته وله لګیا شه وله. نو که دا 13 نه وي چې کم سے کم 15 کاله خو موږ دې ته ووایو که نه چې مه وله. اوس مونږ ته 80 کاله ویلی شوي چې دقه دشمن دی او دقه دشمن دی او دقه دشمن دی. نو زما په دې وړه خوله که زه په ډیرۍ کې لګیا شم او 80 کاله مو ووایم چې دا دشمن نه دی نو څوک یې را سره نه مني، د ده سره دشمني نه ده پکار، نه را سره څوک نه مني. او خو بېله خبره ده دغه جدا بس دی جمال حسینه، هغه چې دوی ورته دشمن وایي هغه مونږ پېژنو خیر دی. نو الله پاک 2 قسمه جواب ورکړی دی. د دې آیت نه 2 قسمه جواب معلومیږي. یو چې بای د استازي سره څوک دشمني نه کوي، دا د انسانانو رواج دی، باقاعده په دنیا کې دغه رواج روان دی چې استازي ته څوک غوږ نه کوي. که انفرادي طور د 2 کسانو دشمني په کلي کې یو جواب ولا بل ویسي نو هغه سره جګړه نه کوي. دویم دا چې دشمني د 2 همجنسو په منځ کې کېدی شي، د 2 همجنسو په منځ کې. ګوره د الفاظ ته خیال کوئ جي، یو همجنس دی یو هم نوع دی، یو همجنس دی یو هم نوع دی. دشمنی د 2 همجنسو په منځ کې کېدی شي. نو د زمري، د اوسۍ، د ګیدړ، د پیشو، د سپي د دې جنس یو دی، حیوانات دي. حیواناتو کې بیا قسمونه دي، دغه شان انسان هم پکې یو نوع ده. نو د انسان سره دشمنی کېدی شي او د ځناور سره دشمنی کېدی شي. خو که انسان وایي چې زما د ځناور سره دشمنی ده، انسان وایي چې زما د ځناور سره دشمنی ده، نو خلک به ته وایي ته انسان نه یې، ځناور سره څوک دشمني کوي؟ ځناور ستا په دشمنۍ پوهېږي. اخو د یو وخت سره غوسه شو که د ګیا دې ورته واچوله ګیاخور ځناور و هغه غوسه به یې ختموي، که غوښې والا و غوښه دې ورته واچوله غوسه به یې ختموي. ان تر دې که تا والا بچی هم وژلی خو هغه ته دې غوښه واچوله نو هغه به ستا سره دشمني پرېږدي، دوستانه به سره کوي واقعا. او انسان د انسان سره دشمني کوي نو دا معقوله ده، چېرې ما ته دا نقصان کړی دا نقصان. نو اوس الله پاک وایي د ملائک جنس بدل دی، هغه بیل مخلوق دی.
او د انسان جنس بدل دی دا بیل مخلوق دی. تاسو د ملائک سره دشمنی څنګه کوئ؟ دا تصور نشي کېدی. نو الله تاسو انتهایی بیوقوف خلک چې لګیا یې وایي چې د جبرئیل علیه السلام سره دشمنی ده. قل ته ورته ووایه من کان عدوا لجبرئیل، څوک کېدی شي دشمن د جبرئیل علیه السلام. یو من استفهامي شي نو مطلب دا شو چې څوک کېدی شي د جبرئیل علیه السلام دشمن څوک کېدی شي. نو دریم مطلب پکې دغم کېدی شي چې د جبرئیل علیه السلام له الله دومره طاقت ورکړی دی که نه چې دا ټوله دنیا مخالف شي که نه نو مقابله نه شي کېدی. ممکن نه ده د هغه سره دشمني، هغه له الله طاقت ورکړی دی. من کان عدوا لجبرئیل، څوک کېدی شي دشمن د جبرئیل علیه السلام. فانه نزله، پس ځکه چې دی جبرئیل علیه السلام نازل کړی دا قرآن علی قلبک ستا په زړه باذن الله، د الله په حکم. د په خپل طبیعت خو تا ته قرآن نه دی راوړی، د الله په حکم یې راوړی دی. نو چې د الله په حکم یې راوړی نو تاسو د الله سره دشمني کوئ که جبرئیل سره به یې کوئ؟ جبرئیل علیه السلام سره دشمنی تصور نشته. یا دا مطلب قل من کان عدوا لجبرئیل، څوک کېدی شي دشمن د جبرئیل علیه السلام. ځکه چې د هغه نوع جدا د تاسو نه، د هغه قسم د مخلوقیت په حواله باندې تاسو نه جدا دی او کار یې دغه ستاسو د ښېګړې کړی دی. تاسو د خیر کار یې کړی، تاسو سره دشمني کوئ، دا خو غټ د بیوقوف سړي کار دی چې تا سړی خیر رسوي ته به هغه ته دشمني به ورسره کوې. فانه نزله، پس ځکه چې دی جبرئیل علیه السلام نازل کړی دا قرآن علی قلبک ستا زړه باندې اے محمد صلی الله علیه وسلم باذن الله، د الله په حکم. مصدقا، دا قرآن مجید تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتابونو بین یدیه چې دی نه مخکې دي. نو د قرآن مجید نه چې مخکې کتابونه دي نو په هغې کې بنیادي مسایل یا بنیادي عقاید چې کوم نو قرآن کې هغې کې یو شان دي. په قرآن کې په هغې کې یو شان د آدم علیه السلام نه د نبي علیه الصلاة والسلام پورې عقاید چې کوم دي، بنیادی اصول د دین چې کوم دي هغه یو شان دي. اگر چې د هغې تعبیر به په هره زمانه کې جدا جدا شوي، تعبیر یعنی الفاظ به د هغې دپاره جدا جدا استعمال شوي، خو خبره به قیوي. نو چې کوم اصول دي، کوم بنیادی عقاید دي، هغه ټول یو شان دي. نو چې هغې کې کومې صحیح خبرې دي د هغې قرآن تصدیق کوي، چې کومې پکې تاسو بدل کړي دي د هغې نه انکار کوي. وهدن، دا قرآن مجید هدایت دی، و بشرا او زیر خوشحالی دی للمؤمنین، د مؤمنانو دپاره. من کان عدوا لله، نو الله پاک تخویف ذکر کوي چې خطه به ما د ملائکو سره دشمني کې، ملائکو ته ذمہ داری زه حواله کوم او دشمني ته هغې سره کې. نو چې هغې سره ته دشمني کې نو زما هم درته اعلان جنګ دی. من کان عدوا لله، څوک چې وي دشمن د الله پاک، و ملائکته، د ملائکو د الله پاک، و رسوله، د رسولانو د الله پاک، و جبرئیل و میکال، د جبرائیل او میکائیل علیه السلام. میکائیل او میکال دغه شان په جبرئیل علیه السلام کې هم دي، جبریل، جبرائیل، جبرائیل، جبرال، دا لغات پکې شته. میکائیل کې هم دي، میکال، میکائیل، میکائیل، دا پکې ټول راغلي. فإن الله، فسقن الله پاک، عدو للکافرین، دشمن دی د کافرانو. الله پاک وایي چې تاسو په دې وجه باندې چې الله سره دشمني کوئ، د ملائکو پیغمبرانو سره دشمني کوئ، په دې تاسو کافر شوي یا د کافر سره د الله دشمني ده. ولقد انزلنا الیک، یقینا موږ نازل کړي تا ته آیات بینات، واضح آیاتونه، وما یکفر بها، او کفر نه کوي په دغه آیاتونو باندې الا الفاسقون، مگر بدماشان خلق، نافرمانه خلق لګیای او هغې د الله د آیاتونو نه، د پیغمبر د معجزاتو نه انکار کوي. آیات بینات نه مراد دواړه کېدی شي، معجزات یا آیاتونه د قرآن مجید. قل تورته ووایه ان کانت که چرته وي لکم الدار الاخرة، تاسو دپاره کور د آخرت چې جنت دی، عند الله په نزد الله پاک، خالصتا خالص، من دون الناس، نه د نورو خلکو دپاره. فتمنوا الموت، نو ارمانو کوئ د مرګ، ان کنتم صادقین، که تاسو یې رښتینې. ولن یتمنوه، او هرګز به دي ارمانو نه کي د دې مرګ، ابدا همیشه دپاره، بما قدمت ایدیهم، په وجه د هغه چې مخکې لېږلي لاسونو د دي، یعنې دوی کوم عمل کړی دی. والله علیم، الله پاک پوهه دی بالظالمین، په ظالمانو باندې. ولا تجدنهم، خامخا ته به عمومي دوی لره، د یهودیان لره، احرص الناس، زیات حرسناک د خلکو نه، علی حیات، په ژوند باندې. ومن الذین اشرکو، او د هغه کسانو نه چې هغوی شرک کړی دی، د هغې نه به هم دوی ډېر زیات حرسناک وي.
یود احدهم خوخی یو د دینا لو یعمر ک عمر ورکړی شي د الف سنه زر کلونه وما هو بمزحزحه او نه د عمر ور کېدل د تعالی لري کون کېدل را من العذاب د عذاب د الله پاک نه ای یعمر ک د عمر ورکړی شي هم والله بصیر الله پاک لیدون کې د بما يعملون هغه چې دی کوم عمل کې قل تور تو من کان عدو لجبريل سوق چې دشمن د جبريل علیه السلام نو دا غټ به وقوف سره دی ولی فانه نزله فذک چې دی جبريل علیه السلام نازل کړی دا قران علی قلبک استا پزړه باندې باذن الله د الله په حکم مصدقا دا تصدیق کون کې دی لما دا کتابونه بین دی چې دی نمخ کې دی وهدى وبشرى هدایت او زیره د خوشاله دی للمؤمنین مؤمنانو د پاره من کان عدو لله سوق چې دشمن وي د الله پاک او ملائکته د ملائکو د رسولانو د جبريل د میکائیل علیهم السلام فان الله فسقنا الله پاک عدو دشمن دی للکافرین د کافرانو ولقد انزلنا يكنم نازل کړي الیک تا آیات بینات واضح آیاتنا یا معجزات مو در کړي وما يكفر بها کفر نه کوي دی باندې الا الفاسقون مگر بدمعشان خلق دو خبرې شوي دا يهوديان حرسناک دي د عام خلکو نم زیات حرسناک دي ان تر دې چې د مشرکانو نم زیات حرسناک دي دا مطلب دی لتجدنهم احرس الناس د عام خلکو نه خو دي زیات حرسناک دي خو دا مشرکان خو بیا داسې دي چې د هغې د آخرت په حواله د سره عقیده نشته په کار د چې هغې ډېر عمر غوښتی